الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف ډیر وایي او د جمعې په شپه او په ورځ ډیر زیات وایي. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ملائک مقرر کړي دي. هغه ملائک د دې امت د درود شریف وړي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کړي. د امتیانو درود هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پیش کړي. نو درود شریف اسم ډیر وایو، جمعې په شپه او په ورځ ډیر وایو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الصلاة علی النبی، درود شریف ویل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم امحق للذنوب من الماء البارد للنار. څنګه چې اور یخی اوبه اور مړ کوي داسې درود شریف ګناهونه ورانوي. نو درود شریف ډیر وایي. دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف ویل ګناهونه داسې ورانوي لکه اور چې یخی اوبه چې اور مړ کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یا خط لیکي او یا کتاب لیکي هغې کې دته زما نوم مخې ته راشي او دې زما د نوم سره ولیکي صلی الله علیه وسلم، دا روغ درود شریف ورسره ولیکي. مونږ کمې دا دی چې زمونږ دومره سمې نه راځي، نو مونږ د نبی علیه السلام نوم ولیکو او د پاسه پې صرف سواد ولیکو. په دې صلی الله علیه وسلم هم سمې نه راځي. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک زما نوم ولیکي او دا درود شریف ورسره ولیکي، وی د څو پورې چې دا درود شریف لیکل باقي وي هغې پورې یوه فرشته دله د مغفرت دعاګانې غواړي. درود شریف دا ډېر رزق کې ډېر برکت پیدا کوي، په مال کې برکت پیدا کوي. تاسو خیال کړئ که نه نن سبا د خلکو عذر دا ډېر دی، وی خفه یمه. سړی ورته ولې خفه یې؟ وی اسې بېڅه خفه یمه، اسې بېڅه خفه یم. هر سړی اسې بېڅه خفه دی چې څوک درود شریف وی که نه څوک ډیر وی. د دې یوه فایده دا ده چې دی به اسې بېڅه خوشحالي. دا اسې بېڅه خفګان به د ده نه چې کوم سړی درود شریف ډیر وایي. کنې تاسو یې شروع وکئ، که تاسو یې برکات ونه لیدل ما ته وایي. رزق کې به هم برکت وي، اولاد کې به هم برکت وي، کور کې به هم برکت وي. نو درود شریف دا د ژوند یو معمول وګرځوئ چې سړی یوه پیره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایي نو د الله د طرف نه به لس رحمتونه را نازل شي. د یوې پیرې د درود شریف ویلو سره ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتئ او بیا د جمعې په ورځ ډېر وایي. دا د ملایک نبی علیه السلام ته وړي. دا درود نبی علیه السلام وایي څوک زما د قبر خواته ووایي نو زه یې واورم، او چې غیبانه وي نو ملایکې ما ته رارسوي، دا ملایکې راوړي ما ته. او بل علما وایي چې څوک درود شریف ډیر وایي
د ده به الله تله د نیکو درنی ښه دی به هلته په تاوان کې نه خیجي ښه. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې میدان محشر کې به ما ته د ټولو نه نږدې څوک وي، ما ته به خواته څوک وي چې د چا درود شریف سیوا راوخته هغه به ما سره نږدې نبی علیه السلام فرمایي ښه. لوی لوی اکابر دا وایي ژبې په درود شریف لوندې ساتئ، بس دا د بچو د خپل ژوند یو معمول وګرځوئ چې درود شریف وایي او بیا د جمعې په ورځ یې ډېر وایي ښه. دا ملایک وړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کوي، نو شوق سره د درود شریف ورد کوئ. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف، وی اے مسلمانانو زه تاسو ته سفارش کوم الله وی بالمعروف چې د بیبیانو سره ژوند په ښکلي طریقه تېروئ. نیکه بیبي او حلال بیبي دا د دنیا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی، ځکه وی د دې سره ښکلی ژوند تېروئ. بل ځای رب العالمین فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دا ستاسو جامه ده او تاسو د دې جامه یې ښه. ښځه په خاوند پټوي او خاوند په ښځه پټي، دا ستاسو جامه ده. ډېره بهترینه نکته ده پکې. یو په جامه سړی پټي که نه، په جامه سړی پټي نو خاوند باندې ښځه پټوي او خاوند په ښځه پټي ښه. د ده عورت بل چاته نه ښکاره کېږي. بیا دویم په جامه کې زینت دی، زینت سړی چې کپړې واغوندي څومره ښکلی شي، نو د ښځې دپاره زینت خاوند دی او د خاوند دپاره ښځه زینت دی. د ښځې چې خاوند دی د دې زینت نشته ښه، د دې لباس نشته ښه. او داسې دا خاوند چې بې ښځه ګرځي که نه د ده زینت نشته، د ده لباس نشته، د ده ښایست نشته دی. هسې به دې ځان خوشحالي کله څوک سپي ساتي په حجرو کې جو په دې ځان خوشحالي او څوک ښکار لځي جو دا ورته د خوشحالۍ او د سکون یوه ذریعه ښکاري، څوک چمنې جوړي کې جو دی د خوشحالۍ یوه ذریعه ځان له جوړه کړي. نه، په دې هېڅ شي کې خوشحالي نشته دی ښه. د دنیا په سامانونو کې د ټولو نه بهترین سامان هغه نیکه بیبي ده ښه. ځکه رب العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف، ښځه تاسو دپاره لباس دی او تاسو د هغې دپاره لباس یي. خبر یې د ژوند د آدابو د معاشرې نه به ځان خبرو. نبی علیه السلام چې کل فرمودات ویلي دا ډېر جوړې خبرې دي. د دواړو جهانو سردار فرمایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه بد په مرتبه کې ناکاره مرتبه به د چی د الله په نزد به ناکاره مرتبه د قیامت په ورځ شر الناس ډېر بد حالت والا او ناکاره حالت والا به هغه د ښځې خاوند وي چې هغه د بیبي سره شپه تیره کړي او سهار هغه د شپې حال احوال خلقو ته بیانوي ښه. د دومره ناکاره او بد سړی به په میدان محشر کې بل نه یې ګورې ښه. ځکه وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، تاسو د یو بل لباس یې لباس. نو د بیبي سره شپه تیره کړي او هغه احوال بیا څوک ملګرو ته او چاته شر الناس ډېر بد حالت به د مرتبې په اعتبار سره د دې سړي وي ښه، چې دی د خپلې بیبي احوال خلقو ته بیانوي، یا په طور د فخر او یا په څه او په څه. خو دا ټیک خبره نه ده، دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما رأیت فرج رسول الله صلی الله علیه وسلم قط، وی ما دومره زمانه شوې ده په دې دومره زمانه کې چې ما د دواړو جهانو سردار سره ایستلی، ما د نبی علیه السلام عورت نه دی لیدلی او نبی علیه السلام زما عورت نه دی لیدلی. حال دا دی چې ښځې او خاوند له د یو بل عورت ته کتل جایز دي، خو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د پیغمبر عورت نه دی لیدلی او هغه زما عورت په دې دومره ژوند کې مونږ تېر شوی دی خو مونږ نه دی لیدلی. حیا یو ډېر لوی څیز دی په معاشره کې. حیا په اسلام کې یو بنیادي حیثیت لري. هر پیغمبر کې به حیا ډېره موجود وه، د هر پیغمبر به ډېر حیاناک و، ډېر حیاناک. د دواړو جهانو سردار فرمایي د ښځې جنت ته تلل چې دي دا ډېر آسان دی. د ښځې جنت په نسبت سره نارینه ته څه دی آسان دی. ګوره نارینه بار کاروبار کوي، دې کې به کله جایز راځي کله به حرام راځي، د خلقو سره جګړې راځي، پوله پټې راځي، حج راځي، قضا راځي، عدالت راځي، امامت راځي. په ښځې خدا نشته، قضا نشته، امامت نشته، عدالت نشته، زمینداره نشته، دا هیڅ هم په ښځې نشته.
د ښځې جنت ډیر آسان دی په نسبت سره نارینه ته. د دواړو جهانو سردار یو ورځ فرمایل المرأة اذا صلت خمسها، چې وی ښځه دا یو څو کاره کوي نو د دې ښځې خوښه ده نو چې د جنت په کومه دروازه داخلي. المرأة اذا صلت خمسها، کله چې ښځه پنځه مونځونه کوي ښه فرض مونځ په پابندۍ سره یوه زنانه کوي. دا زه بار بار زنانو ته وایم زنانو په کولو غوږونه یې واورئ چې په فرض مونځ کې د چا سره هم سمجوته مه کوئ. بیا دې نه خاوند خلاصولی شي هېڅوک دې د خاوند د حق نه د فرض مونځ ړومبې دی. بس کلیر خبره دا ده چې میدان محشر کې ښځه ودرېږي ړومبې تپوس به عن صلاتها، د خاوند حق به وروستو وي، ړومبې تپوس به د فرض مانځه کې. بعضې ښځه به د خاوند ډېر خدمت کوي، ډېره د خدمت کې اول نمبر خو فرض مونځ نه کوي، دا ناکامه ده. اخرت کې به خالی لاسونه ولاړئ. نو المرأة اذا صلت خمسها، چې کله دا پنځه مونځونه کوي فرض او مونځ چې کوئ نو په خپل ټیم او په اول وخت کې کوئ ښه، چې اذان واورئ د مانځه تیارې ټول کارونه وروستو کوه. خاوند به وایي خو خاوند ته وایي ستا حق منمه، خو ړومبې تپوس په زمانه د فرض مونځ کېږي او ستا د حق تپوس په دویم نمبر. دا فرض مونځ کومه بیا ستا حق ما باندې دی، د هر څه نه به ستا حق مخکې، خو د فرض مونځ نه به ستا حق مخکې نه وي ښه. دا د یو شهنشاه د طرف نه ماته اعلان وشو الله اکبر. هله به یو ورځ تپوس کېږي چې پنځه ټیمه اذان به دې اورېدو، پنځه ټیمه به اذان کېده، دا چاته کېدو تا پې عمل کړی دی. نو کومه ښځه چې پنځه مونځونه کوي فرض وصامت شهرها او د میاشتې د رمضان روجې نیسي، پنځه فرض مونځونه کوي او په کال کې یوه میاشت روجې نیسي، ورې د شپې تهجد نه کوي، نفلي روجې نه نیسي، صدقې نه ورکوي ښه، فرض مونځونه کوي او د میاشتې د رمضان پنځه دا یوه میاشت روجې نیسي. واحسنت فرجها، او د خپل عزت حفاظت کوي، خپل وجود چاته نه ښکاره کوي ښه. واحسنت فرجها، د خپل وجود او شرمګاه د دې حفاظت کوي. واطاعت بعلها، او د خاوند خبره مني. څو کاره شول؟ څلور. پنځه مونځونه کوي، د میاشتې د رمضان روجې نیسي، د خپل عزت خیال ساتي او د خاوند خبره مني. زه نه وامه ښه، زه نه وامه دا د ټولې دنیا یو رښتینی پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، دا ښځه دې داخله شي چې د جنت په کومه دروازه داخلیږي دا دې داخله شي، بس دا دې داخله شي. د دې مطلب څه دی چې په کومه داخلیږي نو داخله دې شي؟ د دې مطلب دا دی چې د دې ښځې جنت ته داخلېدل یقیني دی، یقیني چې کومه ښځه دا څلور کاره کوي دا به جنت ته الله داخلي ښه، دا به الله جنت ته داخلي چې کومه ښځه دا څلور کاره کوي. د ښځو جنت اسان دی په نسبت سره نارینهو ته، دا اسان دی. خو یوه خبره ګورئ یاد ساتئ ښه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، درې شیزونه داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي او ګپ هم رښتیا دي. د دې به ګپ نه لګوئ ښه، درې څیزونه داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي. ګورئ په دې کې به ټوکې نه کوي. یو هغې کې الطلاق طلاق دی، د طلاق سره به ټوکې نه کوي ښه. طلاق که دې په رښتیا ورکو نو هم طلاق دی، که په ګپ کې دې طلاق ورکو نو هم طلاق دی، دې ته به نه ورنږدې کېږي. بل پکې النکاح یوه نکاح ده، په نکاح کې ټوکې نه ښه، چې ایجاب او قبول وشو ګواهان ناستو بس قصه ختمه شوې ده، وایي ما ګپ لګولی دی، بس دا د ګپ شی دی نه ښه. دا یو ورجعت یو رجعت دی. نو دا درې شیزونه چې دي د دې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي. بیا به نه وایي چې وي طلاق مې ورکړی دی، وایي زه غوسه وم. نو خلک خو په د رضایۍ په حالت کې څوک طلاق ورکوي چې ښه ښکلی خوشحاله ناست یو، بیبي ته به وایي چې راشه زه تاله طلاق در کوم، خو دا غوسه نو ځکه طلاق ورکوي. بیا وایي زه نشې حالت کې وم، وایي څه نشه نه چېرته چرس مرس څښلي، خو علما وایي زجرن طلاق واقع کوي. د دا نشه ولې کوله؟ دا خو لا بل جرم کړی، دا خو لا بل جرم کړی. نو دې کې به ګپ نه لګوئ. نن معاشره کې د طلاقو لږه هوا الوتې ده، هر سړي په خوله طلاق پراته دي، بس معمولی خبر او طلاق. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومې ښځې د خاوند نه بغیر د عذر نه د طلاقو مطالبه کوله. بعضې ښځه اسې عادت وي، ماله طلاق راکړه،
مال طلاق راکا. نبی علیہ السلام فرمایي چې کمې ښځې د خاوند نه د طلاق مطالبه کوله بغیر د عذر نه، نبی علیہ السلام فرمایي په دې ښځه باندې د جنت بوی حرام دی. ښه بوی به پې نه لګي چې دا د خاوند نه د طلاق مطالبې کوي بغیر د عذر. ته خبرې ابغض الحلال ابغض المباحات چې کوم شیزونه حلال دي باغی کې د الله په نس د ټولو نه مغبوس سیس چې دی الطلاق هغه طلاق دی. ته خبرې طلاق په وجه خو خاندانونه پرې کېږي، د طلاق په وجه خو رشتې کټ کېږي، د طلاق په وجه خو په معاشره کې دنیا اختلافونه پیدا کېږي. نو بغیر د عذر نه چې ښځه د خاوند نه د طلاق مطالبه کوي، نبی علیہ السلام فرمایي په دې ښځه باندې د جنت بوی حرام دی، بوی به پې نه لګي چې دا د خاوند نه بغیر د عذر نه د طلاق مطالبه کوي. دا ډیر یو ښکلی ژوند دی، یو ښکلی کور دی، حلال نکاح او حلال بیبي. دې منځ کې دا خبرې مه کوئ. د دواړو جهانو سردار صحابه کرامو تو فرمایل وی اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن درته وښیم. کامل مومن به څنګه پیژنې چې د دې سړي ایمان کامل دی، د دې پته به څنګه لګي. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، چې د چا اخلاق ښایسته دا کامل مومن دی، دا کامل مومن دی چې د چا اخلاق ښایسته. اوی وخیارکم خیارکم لنسائهم، تاسو ټولو کې وي تاسو ته غوره کس وښیم، غوره کس درته وښیم. وی او وی تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. ښه دا په ټولو کې غوره دی. د ګاونډي سره ښه دی، ښه لارې کوسي جوړي ښه دی، پلاهي کارونه کوي، خو د بیبي سره ښه نه دی. نبی علیہ السلام وی دا ښه نه دی. ښه هغه دی خیارکم لنسائهم چې د خپلو بیبیانو سره ښي. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلې بیبي سره ښه یم، زه د بیبیانو سره ښه یم. یا په تاسو ټولو کې نبی علیہ السلام فرمایي زه غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم، ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم. د دواړو جهانو سردار فرمایي ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، درې کسان داسې دي چې د دې عبادت نه قبلېږي، عبادت هم نه قبلي، منځ نه قبلېږي او نیکۍ په بره نه خیږي. درې کسان چې د هغې منځ هم نه قبلېږي او عبادت یې په بره نه خیږي. وی کم درې کسان؟ العبد العابق، یو هغه غلام چې د خپل مالک نه تښتېدلی وي، بګوړه غلام، بګوړه غلام. اوس خو غلامان نشته که نه، خو په مالک په غلام باندې د مالک ډیر حق ښه. یو عبد عابق هغه غلام چې هغه د خپل مالک نه تښتېدلی وي، څو پورې دی واپس شوی نه دی، د ده مونځ الله نه قبلي او د ده نیکۍ په بره نه خیږي. دویم د دواړو جهانو سردار وفرمایل دویم هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خفه وي، هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خفه وي، مونځ الله نه قبلي او نیکۍ په بره نه خیږي. نو نیکۍ په بره نه خیږي بس چې خاوند ترې نه ناراضه دی، خفه دی، د دې ښځې مونځ نه قبلېږي او نیکۍ بره نه خیږي. او دریم چې یو سړی نشه وکړي، د نشې په حالت کې که دې مونځونه کوي د الله نه قبلي، نیکۍ په بره نه خیږي چې څو دی په هوش کې نه دی راغلی. د دې دریو کسانو مونځ الله نه قبلي او نیکۍ په بره باندې نه خیږي. بعضې ګناهونه یې موږ ته پته نه وي، معاشره کې موږ په هغې کې مبتلا یو خو موږ ته یې پته نه. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه ما ته د ښځې حق وښیه، د ښځې حق څه دی، په خاوند باندې د ښځې حق څه دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ډېر ښکلی اسان حق بیان کړو. وی چې په خپله څه خورې نو هغه پې خوروه، چې په خپله په هوټلو کې ډوډۍ خورې، کور تش ساګ راوړې او ټیپرو ته دې کار ویلي، نو دا د ښځو حق ضایع شو. په خپله بار په هوټل کې خورې، غوښې خورې او کور ته ساګ او ټیپر راوړې، د ښځې حق دې ضایع کړو چې څه خورې هغه به په ښځه خورئ. ټیک ده. وی دویم حق دا دی چې څه اغوندې نو هغه په ښځه اغوندوه. څه مطلب؟ چې ځان له قیمتي کپړه اغوندې نو په بیبي به هم قیمتي کپړه اغوندې، ښه د وس مطابق. چې په خپله مالدار یو ځان له ښه اعلی کپړه اغوندې نو بیبي له به هم اعلی کپړه راوړې. ښه شریعت ته مجبوره کوي نه چې غریب نو ته ځان له کمزوري کپړه اغوندې نو بیبي له هم کمزوري راوړه که نه. ښه خو چې په خپله څنګه کپړه اغوندې هغه به اغوندې. او ولا تضرب الوجه، بیبي به په مخ نه وهې، ښه
په مخ په ښځې له ګزار نه ورکوي ښه دا بعضې ظالمان چا ول سترګه توره کړي چا په سترګه والي یا خدای دا مخ دی مخ دا یو نور دی یو نور په دې سره د انسان شکل بدلیږي مړه په مخ سره وی په مخ یې مه واخه او څلورم حق یې دا دی چې بدې ردې ورته مه وایې کنزل ورته مه کوه پلار او مور وله مه یادوه دا باید سړي چې ورسره جنګ پیدا شي نو نیکه او مور او پلار بس پلار او مور یې دا بد کړي چې دی تاله درکړې ده ځکه یې ته نن کنځې که نه په دې کې د پلار د کنزلو د پلار څه ګناه ده دې کې د مور څه ګناه ده چې ته وله پلار او مور کنځې ابه خفه کېږي نه او پنځم حق یې دا دی که نه چې کله ترې خفه شي نو د کوره به بار ته نه وځي ښه نبي علیه السلام عجیبه خبرې کړي دي چې خفه شي ترې نو په کور کې ترې نه ځای جدا کوه د ملاس دی کمرې ته ترې لاړ شه کمره کې ترې بدل شه برنډې ته ترې وځه خو لکه د کوره به بار ته نه وځي ګورئ ښه چې کله دې ورسره خفګان راشي وهجروهن فی المضاجع صرف د ملاس ترې ځای ترې جدا کوه کور نه به بهر ته نه وځي ګورئ باید سړی خفه شي جولاړ شي 2-3 ورځې بیا موبایل بند کړی تلې دا خبره ټیک نه ده ښه چې هجرت کوي نو په کور کې به د بیبي نه کوي ښه چې دغه دې ورسره راشي اړیک دې ورسره راشي نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع وکړله وی ښځې به نه وښایي وی ښځې به نه وښایي په دې کې شکایات راغلې وی د الله حبیبه ښځې خو وې تا وی چې مې وښایي نو خبره بل طرف ته لاړله لکه ښځې زورورې شوې چې نبي علیه السلام مې زه وښایي نو اجازت یې د وښلو ورکړو چې په دې کې نور شکایات سیوا شو وی خلکو په وښلو شروع وکړه نبي علیه السلام وی دا خلک غوره نه دی ښه د کومو نه چې ښځې شکایت د وښلو کوي وی دا خلک غوره نه دی ښه دا خلک غوره نه دی ښځه په څه وښلی شي پته درته شته په کومو خبرو د ښځې د وهلو اجازت شته دی یو چې دا کله مونځ نه کوي ښه نو تا ته د وښلو اجازت شته وښلی شي یو چې دا بغیر د اجازت نه د کوره وځي اومې وښلی شي ښه چې مونځ نه کوي فرض مونځ نه کوي اجازت شته او بل دا چې د کوره بې اجازته وځي تا د اجازت د وښلو شته دی بل چې ته ورته وایي چې ما ته ځان ډولی که ما ته ځان سنبال که او دا ځان نه سنبالوي نو د وښلو اجازت شته ښه وښلی شي چې تا ته ځان نه ښایسته کوي خو داسې نه چې ته ورته وایي نری لوپټه په سر که که خو ویښته ښکاري په دې خو دا د الله ګناه نه 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 چې خاوند مطالبه د زینت وکړي چې ما ته ځان ډولی که خو د شریعت په حدودو کې دننه او دا ځان نه ښایسته کوي اجازت شته ښه خو صاحب د جلالین نکته ږدي ګورئ وښل به څنګه وښلي وښلو کې به خیال کوي ښه چېرته وینه ونه ټکېږي ګورئ ځای تور نه شي ښه اډوکې کریک نه شي ګورئ دغه وښل نه دي مراد بیا به دې کې به ګیر شي ګورئ ښه که وینه وټکېدله او اډوکې کریک را کریک شو نو بیا به دې کې نښتې ګورئ ښه خو له ګونه بدل کړي ګونه وله بدل کړي ګونه چې د دې وښلو به ته څه کوي یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وی زما غلام دی کله ناکله سرکشي کوي نو زه ورته قار دړ وکړم نو دا به ټیکي لکه گزار پې وکړم وقارېږم ورته کار صحیح نه کوي نبي علیه السلام ته وی دا ټیک دی نبي علیه السلام ورته وی او قیامت کې به تله لګېدلي نو دې غلام چې ستا څومره نافرماني کړې دا به هم تلې ته وخیږي او تا چې څومره سزا ورکړې دا به هم ودلل شي نو کو تا سزا کم ورکړي نو په غلام ستا حق پاتې دی او کو تا سزا ډېره ورکړي نو تا نه به الله تپوس کوي او که نه دا به تلل شي ښه د بیبي جرم به هم تلل شي او ستا سزا به هم تلل شي ښه د بیبي جرم به هم تلل شي د چا په ډوډۍ کې مالګه سیوا کې او ته پرې راباندې کې او د زناورو په شاني وډبئ نو دا به هم وتلل شي چې په ډوډۍ کې د مالګه سیوا شي و دا خو د خدای یو بنده و تا نه لږ کارونه خطا کېږي تا نه لږ هیر کېږي نو دا به م الله وتلي او ستا د زناورو په شان ډبول به م الله تلي ښه نو بیا به انتقام بیا به درنه انتقام علي ښه نو معاشره کې به ښکلی ژوند تېرو ښه نبی علیه السلام فرمایي وخیارکم خیارکم لنسائهم په تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلو بیبیانو سره ښه وي کور کې د بیبي سره ښه سلوک تېری ته وایي مولي صاحب د خاوند حق څومره دی د ښځې خو دغه حقونه شو خپله څه خورې هغه به پرې خورئ خپله اغوندې هغه به پرې اغوندئ په مخ به یې نه وخي بدې ردې به ورته نه وایي او د کوره به ترې نه وځي چې خفه شي ښه په کور کې به ترې جدا کېږي خو کور نه به وځئ نه ته وایي مولي صاحب د ښځې باندې د خاوند حق څومره دی اخو نبی علیہ السلام فرمائی د ښځې باندې د خاوند حق دا یو حدیث پوره دی ښه نبی علیہ السلام فرمائی که زما په شریعت کې په دین اسلام کې سجده جایز وي
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی چې خاوند ته سجده لګوه. که دا جایز وي، د خاوند حق دا دی. د ښځې حق منم خو د خاوند د حق برابر نه دی. وایي که دا جایز وی ما به ښځې ته ویلي چې ښځه دې خاوند ته سجده لګوي. لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی چې دا د خاوند په سجده ولګي. که چېرې په شریعت کې سجده د تعظیم روا وي او بل چاته سجده کول روا وي، نو ما به ښځې ته حکم کړی. نبی علیه السلام فرمایي د خاوند حق دومره ډیر زیات دی په ښځه باندې. خبر یې زمونږ علاقو کې ښځه مړه شي، هر سړی چې مړ شي خلک وروستو تفسیري کوي که نه تذکیري کوي، داسې نبی علیه السلام فرمایي ایما امرأة ماتت، چې یوه ښځه مړه شوله وزوجها عنها راض، او خاوند د هغې نه راضه و. ښځه مړه شوله او خاوند ترې نه راضه، وروستو خبرې کېدلې چې د دې نه خاوند رضا لاړ. نبی علیه السلام فرمایي دخلت الجنه، دا ښځه سیده جنت ته لاړه چې وفات شوه او د خاوند رضا یې د ځان سره وړل. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، کمه ښځه چې مړه شوله او خاوند ترې نه راضه و، د دواړو جهانو سردار فرمایي دخلت الجنه، دا ښځه جنت ته لاړه، دا ښځه جنت ته لاړه. حدیث مبارک کې راځي المرأة عورة، ښځه عورت دی. فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کله چې دا د کوره وځي که نه نو شیطان د دې استفراش شروع، بغیر د ضرورت نه دی ښځه د کوره نه وځي، دا عورت دی عورت. چې دا وځي نو شیطان یې په نظر کې والي، شیطان یې په نظر کې والي چې په دې ښځه به اوس څوک ګیرومه، څوک په ګناه کې اخته کومه. دا ښځې د شیطان جالونه دي. النساء حبائل الشیطان، په دې خلق را نیسي. نو زنانه دي بغیر د عذر نه کور ته نه، د کوره دي بهر نه وځي، دا شیطان جالونه دي او شیطان په خلق را ټینګوي. المرأة عورة، ښځه چې دی دا عورت دی، بغیر د ضرورت نه دی ښځه د کوره نه وځي. او کمه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله او خاوند پې خفه دی، دا ووتله د واپسۍ پورې چې دا څومره قدمونه علي د ځمکې نه واله د اسمانه پورې، دا ټول پې لعنت رالیږي. دا په لعنت کې ډوبه روانه ده، ډوبه چې کله دا د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره وځي، دا عورت دی. ښځه به بغیر د خاوند د اجازت نه د کوره نه وځي، او چې په ضرورت وځي نو خپل کار به سمدستي کوي، واپس په خپل کور ته دننه راځي. ښځه د کور ملکه ده، ښځه د کور سرداره ده. ښځه چې کور کې دننه وي نو دا په عزت باندې وي، دا په عزت باندې وي. بل نبی علیه السلام فرمایي ځان په دې مسله پوه کړه، لا یخلون رجل بامرأة. نبی علیہ السلام فرمایي یوه سړی دی د ښځې سره یوازې نه کیني، چې دا ښځه محرم نه وي، مور یې نه ده، خور یې نه ده، ورېره نه ده، خورزی نه ده، محرم نه ده، د دو سره نکاح کیږي نو دی د دې سره یوازې کیږي نه، الا کان ثالثهما الشیطان، چې ښځه او نارینه جدا شي نو دریم د دې سره شیطان دی. بس دلته یقیني شیطان دی، بس یقیني شیطان دی. نارینه سړی دی کوشش کوي دی د ښځې سره نه یوازې کړي، که په هر صورت کې، که هر څومره زبرګ نارینه دی، که عالم دی او که غیر عالم دی، که دم دی او که غیر دم دی، خو د ښځې سره دی نارینه نه یوازې کیږي، بس غیر محرم. الا کان ثالثهما الشیطان، دریم ورسره شیطان دی، دریم ورسره شیطان. نبی علیه السلام وی دی ننی ښځه دی پرده کوي، ښځه دی نارینه سره نه جدا کیږي. یو صحابي تپوس وکړو یا رأیت الحم، الله حبیبه د لیور څه حال دی، د لیور سره یوازې کیدی شي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل الحم الموت، لیور چې دی دا مرګ دی، مرګ مرګ. څنګه چې د مرګ نه سړی لرې تښتي داسې به ښځه د لیور نه لرې کوزېږي. دا به د ده سره الحم الموت، لیور وی مرګ دی مرګ. دا نبی علیه السلام ویلي دي. لکه مونږ وایو منظرې مرګ دی، کو منظري له ورلیجو الاسد الموت، منظرې مرګ دی. داسې لیور امام الانبیا چې فرمایي که نه چې الحم الموت، په دې کې به صحیح د پیغمبر خبرې د سرو زرو نقش دی او د کاڼي کرښې دي. وی الحم الموت، لیور مرګ دی مرګ. داسې به ترې دا ښځه ځان ساتي لکه د مرګ نه چې ځان ساتي، داسې به ترې نه لرې اوسېږي. نو معاشره که نیکه بیبي
دا ډیر لوی نعمت دی د الله د طرف نه. حلالې بیبیانې الله د چا نصیب کړي د الله پې شکر وباسئ. بس غیر محرمو ته نظر مه کوئ، غیر محرمو ته مه ګورئ. حدیث مبارک کې راځي یو نظر چې اچانک د سړي ولګي دا معاف دی. اوس ته په لاره روانې اچانک ته ګاډي نه کوږ شوې زنانه باندې دی اچانک نظر، خو دویم نظر به نه ورپسې کوي، دویم نظر به نه ورپسې کوي. د دې به الله تپوس کوي دویم نظر به نه ور. نبی علیه السلام صحابي را روان وړونو بیبیانې وي نبی علیه السلام سره. نبی علیه السلام ورته وي کته ګورئ وي عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. اوس ښځې وی سړي وي زموږ ډه پاک دی، ستا ډه پاک دی، ستا نه زه تپوس کوم. دور د نبی علیه السلام دی، ښه د قرآن د نزول دور دی. او عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی، هغه صحابي را روان دی چې د هغه باره کې رب العالمین سوره عبس را نازل کړی. داسې صحابي را روان دی ښه چې دی به راغی نبی علیه السلام به ورپاسې څادر به ورته خور وی زه تا ته هر کلی وم تا باره کې زه رب رټلی یم، ما له رب زورونه راکړي. داسې صحابي دی ښه عبس وتولی ان جاءه الاعمى، دا د هغه په باره کې را نازل شوی دی. هغه را روان دی او دلته د نبی علیه السلام بیبیانې را روانې دي، د مؤمنانو میندې روانې دي او دور د قرآن د نزول دی، امام الانبیا دور دی. نبی علیه السلام ورته نظرونه ښکته کوي. ولی وی عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. وی الله حبیبه دی خوړون نه دی، دی خوړون نه دی. نبی علیه السلام ورته وی که دی ړوند دی نو تاسو خوړندې نه یې که نه، تاسو خوړندې نه یې که نه. ښه زموږ زنانه ته وایي تصویر ته مه ګوره، وی دی خو ما نه ایني، دی تا نه ایني خو دی ایني که نه، دی ایني که نه، ته خو ایني که نه، که تا نه ایني نو ته خو ایني که نه. نو دا ټیک نه ده چې زنانه د نارینه ته نظر کوي ښه، که هغه په موبایل کې دی، که هغه په ټي وي کې دی، که هغه په تصویر کې دی ښه، خو چې غیر محرم دی هغه ته به نه ګوري، که عالم دی او که غیر عالم دی ښه، دا فرق پکې نشته دی ښه، که عالم دی او که غیر عالم دی، خو چې غیر محرم دی نه به ګوري ورته ښه. عبدالله ابن ام مکتوم ړوند صحابي را روان دی. نبی علیه السلام بیبیانو ته وایي نظر ښکته کوئ، نظر ښکته کوئ، تاسو خوړندې نه یې که نه، که هغه تاسو نه ایني نو تاسو اینئ نه. نو زنانو ښکلی ژوند تیر کوي. د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها په لار روانې شئ، د بیبي عایشې په لار روانې شئ رضی الله تعالی عنها. ځان له د بیبیانو سیرت ګورئ، د هغې ژوند زده کوئ او د هغې په لار باندې ځئ. مرګ ډېر اچانک راځي، قبر کې به هم هېڅوک بیا نه پکارېږي، هېڅوک. قبر کې به سواله جواب ورکو. رب العالمین دې مونږ ټولو نه رضا شي، الله دې مونږ ټولو کې حیا پیدا کړي، خدای دې زمونږ په اولادونو کې حیا پیدا کړي، خدای دې معاشره کې حیا پیدا کړي، خدای زمونږ بیبیانې د صحابیاتو په لار باندې روانې کړي، د صحابیاتو په لارې روانې کړي. نن ماسخوت ماښام به برکلي غټ جومات کې پروګرامي مولانا مفتی فضل غب داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره ډېره مننه. والسلام.